په تیر وار د خپلې ژبې ارمان راغی او بېله ژبې به یې هر فرمان قبول کړم کله خدایه څوک مهدي د زمان راغی د پښتو د ګلو هارې او په غاړه چې خوشحال مې د اورنګ د زندان راغی ګوره سترګې مې چې ډکې ډکې کېږي نوم د تګ په خوله و نخلې باران راغی ما بیګه په خوب خورې زلفې لیدلې خدای دې خیر کړي چې قاصد پریشان راغی ما حمزه د بېلتنه تیارې ژړلې لکه شمه زما کور ته خندان راغی د عوامي نیشنل پارټۍ د کیمړۍ سینئر نائب صدر غفور خان ایڈوکیټ صاحب جنرل سیکرټري منصف علي یوسفزئی صاحب کلچر سیکرټري یاسین خټک صاحب جانزیب بونیری صاحب او نور الله اچکزئی صاحب او د عوامي نیشنل پارټۍ ډېرو درنو خوږو او غیرتمندو ملګرو نیلسن منډیلا یوه خبره کوي هغه وایي چې که یو کس یا ته د چا سره په داسې ژبه کې خبره کوي چې هغه کس په ژبه پوهېږي نو دا خبره د هغه ذهن ته وررسي که ته د یو کس سره په مورنۍ ژبه کې خبره کوي نو دا خبره د هغه زړه ته وررسي د ذهن د خبرو سره اختلاف کیدی شي خو د زړه د خبرو سره اختلاف نشي کېدی د زړه د خبرو سره مینه کېدی شي او مولانا ابوالکلام آزاد یوه خبره کوي هغه وایي چې که یو ماشوم ته ته په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوې دا داسې دی چې د بادامو نه چلکا لرې کړې او بادام ورباندې خورې او که ته یو ماشوم ته په پردۍ ژبه کې تعلیم ورکوې د دې داسې مثال دی چې د چلکې سره بادام ورباندې خورې نو اندازه ولګوئ چې د ماشوم د هضمې به څه حال وي اوی هضم کی یا نه او نن مونږ ولې ناست یو څنګه دا ورځ لمانځو اقوام متحده انټرنیشنل ډے ډیکلیریشن چې کوم کړی دی د مورنیو ژبو په حواله نو په 21 فروری 1952 کې په مرحوم مشرقی پاکستان موجوده بنگلادیش دې کې د هغه ځای خلکو مظاهره کوله د خپلې ژبې په حق کې نو د هغه وخت اهلکارو ګولۍ ورباندې وچلولې کسان شهیدان شول بیا یو بنګالي دا ټول واقعات چې کوم دي دا اقوام متحده ته ولېږل نو د اقوام متحده یوه اداره ده ځینې اداره یونیسکو بیا دا فیصله وکړله چې د مورنۍ ژبه به په 21 فروری باندې نمانځلې کېږي نو زه دا خبره کول ضروري ګڼم چې د مورنیو ژبو نمانځلو د ورځ نمانځلو سره سره مونږ ته پکار ده ټولو انسانانو ته پکار ده چې هغه بنګالیانو شهیدانو ته ټرایبیوټ پیش کړي هغه بنګالیانو شهیدانو قربانۍ ته خراج تحسین پیش کړي چې د پوره دنیا ته د مورنۍ ژبې حق چې ګټلی دی دا بنګالیانو شهیدانو ګټلی ملګرو که چیرې انګلیش ژبه راپاسي هغه د انګریزانو نه پوښتنه وکړي چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیش دی تاسو د دې لپاره څه کړي دي نو ما خیال دی چې د دې جواب کې به هغه سرخروم وي او که چیرې اردو ژبه راپاسي هغه د اردو سپیکینګ نه پوښتنه وکړي چې زه په تا FIR کټ کوم زه ستا مورنۍ ژبه یم تا زما دپاره څه کړي دي کیدای شي اردو سپیکینګ هم سرخروم شي او خو که چیرې پښتو راپاسي او هغه زموږ نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه کړي دي زما دپاره نو موږ دپاره به مشکل وي زه دا خبره هم ضروري ګڼم چې ماهرین نفسیات ماهرین لسانیات او ماهرین تعلیم په دې خبره متفق دي چې تاسو ماشوم ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکوئ چې په کومه کې ماشوم خوب ویني او هر ماشوم
په مورنۍ ژبه کې خوب ویني او باچا خان دا خبره ډیره ضروری ګڼله. هغه شاعر نه و، ادیب نه و. باچا خان سوشل ریفارمسټ و، باچا خان سوشل ساینټسټ و، باچا خان سیاستدان و، باچا خان لیډر و. خو د دې سره هغه دا خبره ډیره ضروری ګڼله چې داسې یو پلیټفارم پکار دی چې د هغه پلیټفارم نه پښتانه شاعران او ادیبان د خپلو صلاحیتونو په بنیاد، د خپلو صلاحیتونو په طاقت د خپل قام خدمت وکړي. نو هغوی په 1928 کې بیا پښتون رساله راوویستله. د اوس چې د پښتون رسالې خبره کېدله، بیا هغې پښتون رسالې داسې وطن پرسته شاعران، داسې په قام مین شاعران او ادیبان پیدا کړل چې تاریخ په هغې نن فخر کوي. ډېر نومونه دي، مونږ ویلی شو کلندر مومند صاحب، اجمل خټک صاحب، غنی خان، الف جانا خټکا او دې نه علاوه ډېر بې شماره نومونه دي، خو زه د اختصار نه کار اخلم. او کلندر مومند صاحب بیا داسې و چې د هغوی سیاسي جدوجهد هم دی. هغه بیا د هغه وخت حکمرانانو گرفتار کړو، په لاهور په قلعه کې گرفتار و. نو په هغې کې کلندر مومند صاحب بیا یو شعر ویلی و، وی چې په خوشحال په راتنبور کې وشوې، هغه کانې په ما لاهور کې وشوې. د وطن ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې. دا آشنا خیال د قفس ور مات کړو، بېلتونه ډزې د په کور کې وشوې. دا کلندر مومند صاحب و. او هغه چې په هغې کې ویلي دي چې په خوشحال په راتنبور کې وشوې. راتنبور په هندوستان کې په راتنبور کې یوه قلعه ده چې خوشحال به په هغې کې قید پاتې شوی و. نو هغه په هغه وخت کې په قید کې په قلعه کې دا شعر ویلی و چې پښتنې جونه د زلف باد نه نیسي چې شمال بوی راوړي په راتنبور کې. نو دلته په کراچۍ کې یو پښتون شاعر زموږ ملګری و، ډېر د صلاحیتونو نه ډک، ریاض تسنیم صاحب. هغه بیا چې څه وخت دهشتګردي زیاته شوه، د ډي ای خان نه واخله د شانګلې پورې وطن په وینو ولړلی شو، او زمونږ د چمن نه واخله تر د کوټې ښار پورې ځای په ځای دغه دمکې به وې. نو هغه بیا په هغه وخت باندې یو شعر ویلی و چې د مشک په ځای برودو بوی تی درومي، پښتنې به زلفې څه ونیسي باد ته. نو هغه دغه ټیرریزم چې کوم و چې د قام ورسره مخامخ و، هغه یې په خپل شعر کې ظاهر کړی و. نو ملګرو په مورنۍ ژبه باندې ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي، او مونږ که دا ووایو چې ژوندي قامونه، ترقي یافته قامونه، لوړ قامونه، هغه د خپلې ژبې څومره خیال ساتي، د خپلو شاعرانو څومره خیال ساتي، د خپلو ادیبانو څومره خیال ساتي. د دې اندازه تاسو د یو مثال نه ولګوئ، هغه دا چې جرمني راواخلئ. په پوره دنیا کې چې چېرته د جرمني کلچر سنټرز دي، هغه د جرمني مشهور شاعر ګویټې په نوم دي. دلته په کراچۍ کې هم جرمن کلچر سنټر دی، ګویټې انسټیټیوټ دلته کې هغه موجود دی. د دې نه علاوه په دنیا کې چې غټ غټ انقلابات راغلي دي، په هغې کې هم د شاعرانو ادیبانو ډېر غټ کردار دی. که تاسو وګورئ انقلاب فرانس، وولټیر، مونټیسکیو، روسو، د هغوی د تخلیقاتو په طاقت هلته انقلاب راغلی دی، هسې نه دی راغلی. جنګونه تبدیلي نشي راوستلی په بعضې وخت کې، غټ غټ جنګونه چې د شاعرانو ادیبانو قلم طاقت یې راوستلی شي. یو ادیب دا خبره کوي چې زه څه وخت لیکلو ته کینم، نو زه دا وخت بیا په حالت جنګ کوم، چې څه وخت زه څه لیکم، نو په هغه وخت کې زه بیا په نارمل حالت کې نوم، زه بیا په هغه وخت کې په حالت جنګ کوم. نو د شاعرانو ادیبانو او موږ د خپلو شاعرانو سره څه کوو؟ بحیثیت کام که موږ دې ته وګورو، تاسو وګورئ څومره بهترین شاعر و، هغه ته لینن ایوارډ میلاو شوی دی، فیض احمد فیض. هغه دلته کې په ډیکټیټوریل رژیم کې دومره تنګ شو چې هغه په وخت بیا د دې ځای نه چې څه وخت روان شو،
بار تلو جیل وطن کې دونو دا شعر ویلو چې مشهور شعر دی هغه د فیض احمد فیض کے نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظریں چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے دا حال اور بیا کمونگو اولو حبیب جالب آغا پا حیدرآباد سازش کیس کی خان عبدالولی خان سره گرفتار پاتې شوی تکلیف تیر کړی دی بیا کور والا ورته راغله زوی ورته راغلو جالب سره ملاقات وو او هغوی ورته اشارتن دا ووایي چې ته د جمهوریت خبره کوې ته د قام د حقوقو د عوام د حقوقو خبره کوې په کور کې مشکلات دي د بچیو د تعلیم مسلې دي د نور ډېر معاشي مسایل دي نو جالب چې خپل زوی کور والا رخصت کړه نو د خپلې کمرې ته راغلو ځان پسې دروازه بند کړه چې بیا لږ ساعت پس راووتو خپل بوج د زړه کم کړو نو ملګرو ورته ووایي چې جالب نن خو به ډېر خوشحال ولې چې کیونکہ بھابھی سے ملاقات ہوئی آپ کی نو جالب ورته ووایي چې جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیا تھی حالات کا ماتم تا ملاقات کہاں تھی داسې تکلیفونه هغه خلکو تیر کړي دي یعنی یو کس که وسایل وي ورسره او هغه جیل ته لاړ شي دا هېڅ خبره نه ده خو که یو کس سره وسایل هم نه وي هغه فیملی په مشکلاتو کې او دا کس جیل تیروي د ده جیل ډېر زیات قیمت لري په نسبت د هغه کس چې د هغه سره وسایل وي هغه ته رستو د بچو د کور والا هغه مشکلات دی نو زه به دا ووایم چې که چیرې دا دوست هم دا خبره تسلیموي دشمن هم تسلیموي چې کراچۍ د پښتنو د ټولو نه غټ ښار که د پښتو ورځې په حوالې سره په پېښور کې دا ونه نمانځلی شي هېڅ خبره نشته ایون که په کابل کې نه ونمانځلی شي څه خبره نشته که په کویټه کې نه ونمانځلی شي څه خبره نشته خو په کراچۍ کې د پښتو ژبې نمانځل ډېر ضروري دي ولې چې دا د پښتنو د ټولو نه غټ ښار دی نو زه ستاسو ټولو ملګرو یو وارې بیا شکریه ادا کوم او خپلې خبرې د کلندر مومن صاحب په دې شعرونو ختموم چې هغه عالمي زمین په نوم باندې کوم نظم ویلی و او وایي چې زه د تیارو او ظلمتونو ازلي دښمن یم لکه د نمر مې همیشه د شپې ځیګر څیرلی ما په خپل ځان لمبې ګللې ما په خپل ځان لمبې ګللې زما زړه سوځېدو خو مې د شپې حجاب د څړیکو په خنجر څیرلی بیا چې شین سترګې او سورمخې استعمار له مانه شنه شنه لوګي او سرې لمبې د استبداد تاو کړې زما سرو شونډو زلمو سرې وینې ارزانې کړلې د ازادۍ په محبت کې ځوانۍ تاو کړې او زه د زبېښلي سړیتوب د ارتقا دپاره په هر میدان په خپلو وینو لمبېدلی یمه سمندرونو زما عزم ته سلام کولو د کوم مشکل په وخت کې وایه تمبېدلی یمه تر خپله وسه د مظلوم په مرسته ټینګ یم ولاړ الجزایر و پخته وګورئ کشمیر څه وایي چې نن په ما ده نو په ما ده په ارام پرته یی یا د دنیا ولسه تاسو د ضمیر څه وایي ډېره مننه ډېر